دوستانو پرون یو ډېره عجیبه واقعه وشوه او د افغانستان په پلازمینې کابل کې یو خودکش حمله وشوه. دا ډېره عجیبه خبره ده چې د افغانستان نه خو خلک ځي او په نورو ملکونو کې خودکش حملې کوي او دا د افغانستان په زړه کابل کې او بیا د کابل زړه دی چې هغې ته شهرینو وایي او په هغې کې یو ګلفروشي سټریټ ورته وایي. په هغې کې دغه ځای کې د چینایي وګړو یو رسټورانټ دی. نو په اصل کې دغه رسټورانټ په نښه کوو، خو به هر حال هغه رسټورانټ ته نقصان رسېدلی دی، خو تقریبا په دې کې 7 کسان وژل شوي دي او 20 پکې ژوبل دي. وروستي راپورونه دا وایي چې یو پکې چینایي وګړی دی او نور پکې عام خلک دي. بلا کسان پکې زخمی شوي هم دي. د افغان طالبانو سکیورټي اهلکار چې کوم دي هغوی هم پکې وژل شوي دي. مسله دا ده چې ګوره موږ ټول عمر دا خبره کړې ده چې ترهګر د چا خپل هم نشي کېدی او موږ په افغان طالبانو تل دا اواز کړی دی چې مهرباني وکړئ د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته مه پرېږدئ. دا ترهګرې ډلې چې نن سبا د دنیا غټې غټې ترهګرې ډلې په افغانستان کې راجمع شوي دي، دا ګوره د چا هم دوستان نشي کېدی. که هغه ټي ټي پي ده، که هغه داعش دی، که هغه اسلام خراسان موومنټ دی، که هغه هره ډله ده، بلا ډلې دي که نه د چا نوم وایو، خو دا د چا ملګري نشي کېدی. دا اوس که تاسو وګورئ نو په افغان طالبانو راولګېدل، ځکه چې د کابل په منځ کې په دونه ریډ زون کې په دونه پوش علاقه کې یو خودکش حمله کېدله، دا څه معمولي خبره خو نه ده، دا ډېره غټه خبره ده او یقینا چې موږ ټول پرې خفه هم یو، ځکه چې موږ وایو چې په افغانستان کې د امن وي. موږ وایو چې په پاکستان کې د امني، په هندوستان کې د امني، په ایران کې د امني، یو ځای کوم څوک دا نه غواړي چې یاره خودکش حملې دې کېږي او جګړې دې کېږي او ترهګري دې کېږي. نو خو موږ دا خبره کوو افغان طالبانو ته چې په دغه کې کوم سنجیده خلک دي، پکار دی چې پر خپله پالیسۍ باندې نظرثاني وکړي. په افغانستان کې چې څونه ترهګرې ډلې دي پکار دی چې دې ته کار ووایي. دا ترهګرې ډلې پکار دی چې کنټرول کړي، دا د پاکستان ته هم نه راپرېږدي، دا د تاجکستان ته هم نه پرېږدي، بلکې دا ټول د بېوسلي کړي او دغه ځای کې د خپل رټ قایم کړي، ځکه چې دوی خو ورته اوس په مزه کېږي. خو ګوره یو وخت به داسې راشي چې د افغان طالبان به په خپله د دغه ترهګرو ډلو یرغمال شي او بیا به ورته څه ویلې نه شي او خبره تقریبا هغه ځای ته رسېدلې هم ده. اوس هم لکه افغان طالبان هغوی ته څه نشي ویلی، خو دا خبره به بیا ډېره خطرناک حد ته ورسي. لهذا افغان طالبانو له پکار دي چې په افغانستان کې چې څونه ترهګرې ډلې دي، که هغه د پاکستان مخالف دي، که هغه د ایران مخالف دي، که هغه د تاجکستان مخالف دي، که هغه د چین مخالف دي، بله ډلې شته او هغوی ته ښه معلومې دي. پکار دی چې دغه ترهګرې ډلې په وخت باندې کنټرول کړي، دې ته کار ووایي، دا بېوسلي کړي او په افغانستان کې چې کوم حکومت اوس موجود دی په کابل کې، پکار دی چې دوی خپل رټ مضبوط کړي په افغانستان کې او د افغانستان پولې د دونه مضبوطې کړي چې د هغې نه یو مرغۍ هم پکار دی چې دی خورا نشي. او که څوک ځي راځي، که تاجکستان ته راځي، که پاکستان ته ځي، نو پکار دی او که ایران ته ځي نو قانوني لارې شته، په قانوني لارو باندې د راځي، په ویزه باندې د راځي، دلته به یې چیکینګ کېږي، رجسټریشن به یې کېږي. دغه شان د پاکستان نه هم که څوک ځي افغانستان ته نو په دغه قانوني طریقه به ځي، که د ایران نه څوک افغانستان ته ځي نو په قانوني طریقه به ځي. خو د افغانستان نه هم پکار دی چې مرغۍ رپونه وایي، د افغانستان نه هم که هر یو کس راځي نو پکار دی چې په قانوني طریقه باندې راشي. نو دا شی به ګوره اوس افغان طالبانو ته په خپله یو لوی مصیبت جوړوي او د اوس نه ورته موږ وایو چې لکه موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د بیا داسې مسلې جوړې شي او افغانستان د بیا د ناقرارۍ سره مخامخ شي، ځکه چې ورسره به خامخا موږ هم ځپلي کېږو، ټول پښتانه به ځپلي کېږي. لهذا افغان طالبانو له پکار دي چې په خپله پالیسۍ باندې نظرثاني وکړي، ټولې ترهګرې ډلې د کنټرول کړي، دا د بېوسلي کړي او دا او په افغانستان کې د خپل رټ مضبوط کړي.